هغه نقصان ده سيزونه چې په کوم څاروي کې کوم نقصانات وي چې قرباني په نه کېږي نو هغې ترونو ښه متوجه شو. اول نمبر چې کله اخکر مات شوی وي او مزغو ته تکلیف رسیدلی نو په داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي. دا مزغو ته تکلیف رسیدل دا درې صورتونه لري. یو دا چې خوراک په نشي کولی، دویم دا چې مزل به نشي کولی، او دریم دا چې سرګردانی به په دې څاروي باندې رادرومي. نو لہذا اخکر یې مات شوی دی او دا درې صورتونه پکې موجود نو په داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي. دویم نمبر دا چې غوږونه یې کټ شوي دي، یعنی یا یو غوږ کټ شوی مکمل یا دواړه مکمل غوږونه کټ شوي نو په دې باندې قرباني نه کېږي. یا یو غوږ کټ شوی دی خو د نیم یا نیم دی او یا د نیم نه زیات دی نو په دې باندې قرباني نه کېږي. همدارنګې سترګې ړندې دي، یا یو سترګه ړنده یا دوې سترګې ړندې نو په دې باندې قرباني نه کېږي. همداشان ګوډ دی، پښی چې کوم دی ماته شوی دی نو کچرې پښی ماته شوي مزل په نشي کړی یا مزل کې هغه ګوډوالی پکې محسوسېږي نو په داسې ځناور باندې په داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي. همدارنګې بل غولانځه یعنی د وزې په غولانځه کې دوه تیان دي، کچری یو تای چې کوم دی خراب شوی یو ټیکو نو قرباني په نه کېږي. او د غوا چې کومه غولانځه ده په دې کې تقریبا 4 تیونه دي نو دوه چې خراب وي او دوه صحیح وي قرباني په نه کېږي. او که یو خراب و 3 صحیح و نو بیا په قرباني کېږي، او که 3 خراب و یو صحیح نو بیا په قرباني نه کېږي. همدارنګې لکۍ یې کټ شوی و نو د لکۍ مسله ده ورونو چې لکۍ ته بیا ګورو که د نیمې نه زیاته وه او یا د نیمې برابر کټ شوی وه نو بیا په قرباني نه کېږي. ورسره همدغرنګې لم دی یو پسه لم چې کوم دی کټ شوی دی هغه لم د نیم نه زیات دی یا مطلب دا چې 4 حصې دی یو حصه پکې کټ شوی 3 حصې باقي پاتې دی نو په دې باندې بیا قرباني کېږي. یا یو داسې مختصر شان غوښې توکړه د غلم چې کومه توکړه دا ته غوڅه شوی نو په دې باندې بیا قرباني کېږي. خو چې نیم نه زیات وي